بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري خادي مقدمه د دې نه وزري علم المعاني مقدمه ذکر کړي مخکې دا خبر وکړه چې ما دا کتاب دیګه ما مقدمه بیان کړی دا او درې فنون په ذکر کړی دي نو دلته یو خبره ده چې دا مقدمه بدی کې څه شدي په مقدمه کې په دې کتاب کې یو مقدمه او درې بګي فنون دي په دې کتاب کې یو مقدمه او درې بګي فنون دي په دې کې وجه د حصر ده وجه د حصر بګي ده چې مذکور ما فی الكتاب یعنی هر هغه شی چې په کتاب کې ذکر شوی دی یا به یا د مقاصد د فن نوي او یا به د مقاصد د فن نوي کله مقاصد د فن نوي نو هغه مقدمه ده او کده مقاصد د فن نوی نو هغه بل دوه حال نه خالی نوی یا په خپل معنا مرادی ادا کولو کې با په خپل معنا مرادی ادا کولو کې با د لفظي غلطۍ نه ځان بچ کولی او یا بر تعقید معنوي نه ځان بچ کولی نو کچرتا د لفظي معنی کې د خطای نه ځان بچ کولو نو دا فن اول له جوړ د علم المعانی ویل کېږي او کدا نو کدا تعقید معنوي نه ځان بچ کولو نو بیا ورته ویل کېږي ثانی جی پوښښ به معنی نو کا معنا مرادی ادا کولو کې د لفظي خطا نه ځان بچ کولو نو دا فن اول له او کچرتا د دینه غرض چې نه دا د تعقید معنوي نه ځان بچ کولو که غرض د دینه تعقید معنوي نه ځان بچ کولو نو دا فن ثانی ده او کدین علاوه سنور څه بګیو مطلب دا چې لکه هغه دا اصل معنا سره تعلق نه بلکې په دې کلام کې هغه نور ته خپلواله پیدا کو نو هغه دا فن ثالث ده خو د دې کتاب دا تقسیم کړل دا وې به زمکه مقدمه رتب المختصر على مقدمه وثلاثه فنون وي مرتب کړی دا مختصر په یو مقدمه او بدري فنون باندې یعنی بدی مختصر کې بدی مختصر معنی کې یو مقدمه او درې فنون په ذکر کولې کېږي لئن وس بدی کې دا یو مقدمه او درې فنون دا په څه ترتیب سره دي نو لانه اي المذكور فيه وي دا کم چې په دې کتاب کې ذکر کړل شوی دی په مختصر کې اما ان يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن او لا یا بدا د مقاصد د فن نوي او یا بنوي الثاني المقدمه کچرتا په دې علم په دې کتاب کې چې ذکر شوی دی کدا د مقاصد د فن نو دا مقدمه ده که مقاصد د فن نو دا سره مقدمه ده او کچرتا اولو یعنی مطلب دا کدا د مقاصد د فن نو بیا بل دوه حال نه خالی نوي والاول كاول وی یعنی کدا مقاصد د فن نوي نو بیا بدو عن خالني ان كان الغرض منه احتراز عن الخطا في تاديه المعنى المراد کچته غرض د دینه په معنی مرادي ادا کولو کې د خلطا نزان بچ کول وي که غرض د دینه په معنی مرادي ادا کولو کې معنی مرادي یعنی کوم چې دی هغه مطلب دی داغه په ادا کولو کې د خطای نزان بچ کولی د لفظي خطای نزان بچ کولی نو دیتا دا فول فن الاول دا فن اول له والا او کده سنوي نو بیا به على خلني فان كان الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي یا با غرض داغینا د تعقید معنوي نه ځان بچ کول وي د سنه بدن بچ کولی نو که تعقید معنوي نه ځان بچ کولی فول فن ثاني دا فن ثاني دی والا او کچر د مقصود داغې دي سو کنه چې لکه د نه بګي د معنی مرادي ادا کول کې د خدای نه ځان بچ کولو او نه بګي تعقید معنوي نه ځان بچ کولو بلکې اسی هغه د کلام او خلاو خاص بګراتلو نو دا فول فن ثالث دا فن ثالث ده واښو به معنی بیا وجال الخاتمه خارجه عن الفن الثالث وهم كما نبين ان شاء الله واذا لګي بری کتاب کې او خاتمه هم ذکر شوی دا خو هغه خاتمه د فن ثالث خاتمه ده او کم کسانو چې دا خاتمه د فن ثالث نه بهر غنل نو دا وهم دی وې دې خبره به ان شاء الله الته به ورستو کو واښوي وجعل الخاتمه خارجه او ګرځول خاتمه خارج د فن ثالث نه دا وهم دی لکه پوښو به معنی لکه بعض کسان وځي لکه تاج دا کم ترتیب وکړو نو دا ترتیب دي صحیح نه دی ځکه په دې کتاب کې یو مقدمه درې فنون او یو بګه ختمه ده نو ختمه فن ثالث نه خارج نه بلکې ختمه ده فن ثالث ختمه ده نو دا چې دا غینا بهر واصل نه دا وهم دی پوښو به معنی ها وس بل خبره کوي چې وجه تنکیل المقدمه چې دلته دا مقدمتون ټکه دا دغه ذکر کو نکره ذکر کو مقدمتون سے ذکر کو نکرا او الدغه الفن الاول الباب الاول الفن الاول والفن الثاني الفن الثالث الباب الاول هغه دغه سره ذکر کوي
معرفه ذکر کوي نو دلته کې دا ولی نکره ذکر کو هغه ولی معرفه ذکر کو په خبره باندې پوه شوي نو دې وای چې دا معرفه ذکر کړی هغه چې دې کړه د مقدمه بیانې د مقدمه په اخره کې با د وجه الحصر بیان کی سو بیان کی وجه حصر به بیان کی په فنون ثلاثه کې او بیا ورستو دغه الفن الاول لیکل نو په الفن الاول کې الف لام عادي ذهني دي او د دینه مراد هغه معهود د دینه هغه کوم چې وس په دې دای کې ذکر کړل شو یعنی مکه په مقدمه په اخره کې د ذکر کړو او چونکی د دې مقدمه نه مکه زنيشته ده نو دلته کته الف لام راوړل د الف لام نو مطلب صحیح نو دا نکره ځکه ذکر کړل چې دا کلام په اوله کې دا د دینه مکه زنيشته ده نو دا ځکه نکره ذکر کړی دا او د مقدمه په اخره کې د فنون ثلاثه وجه حصر بیان کړی دا او به الفن الاول او الفن الثاني الفن الثالث په دې کې د الف لام عهدي ذکر کړی دي چې مراد د دینه دغه فنون دي کوم چې د وجه حصر بیان کړل دا لکه پوه شئ نو ولم من جر كلامه او کله چې چلیدل د کلام ددا فی اخر هذه المقدمه په اخر د مقدمه کې ستا الى انحصار المقصود في الفنون الثالثه چې ثلاثه چې راګیر د مقصود پر درې فنونو کې نو ناسب ذکرها مناسب ذکر داغه به طریق تعریف العهدی په طریقې دا تعریف عهدی سره یعنی الف لام تعریفی عهدی په کې راوړل دي بخلاف المقدمه بخلاف المقدمين فانها لا مقتضي ذکر چې سم مقتضي کو تقاضا کوونکی نشته لري لارادها بلفظ المعرفه في هذا المقام چې دا راوړل شي معرفه په دې مقام کې فنکرها نو دای نکره ذکر کړل وقال وی مقدمه لکه پوه شو به معنی یعنی د دې مقدمه چونکه مکه ذکر نشته ده او مکه د دې ذکر نه شوی نه کېږي ځکه ذکر کړی دی چې د دینه او مکه الته کې پر الباب الاول او الباب الثاني ځکه ذکر کړی دی چې د مقدمه په اخره کې د پر فنون ثلاثو کې د خپل مقاصد راګر کړی دي نو الته کې الباب الاول الباب الثاني په دې کې الف لام معهدي ده او هغه نه د مراد دغه او دلته چونکه دا نشته ده مکه معهود نشته ده نه دی وجه دای نه کېږي ذکر کړی دا لکه پوه شوي یعنی دا چې کنه نکره دا مخکې ده او د دې نه مخکې بل څه نشته دا ناشنا ده او پرې بل کې هغه لوګړي آشنا شو ځکه چې پرې مقدمه په اخره کې د دې باس کړو نه ځکه معرفت ذکر کړو دا ځکه نکره ذکر کړو و د مقدمه په اخره کې دا مقدمتون دا تنوین چې دا تقلیل لپاره ده کنه د تعظیم لپاره ده نو بعض بګوي و چې دا تقلیل لپاره ده په دې کې لګي خبرې بیانېږي او بعض و چې تعظیم لپاره ده چې دا دی په چندن لکه غټ علم د تعظیم شو نو دا د خبره ده کنه چې بری کې لګ طالب علمان لنه نوتل لري بکار والخلاف او اختلاف پدې کې فی ان تنوین حال تعظیم او التقلیل چې تنوین په مقدمتون کې دا تنوین چې نو دا د تعظیم لپاره دی او د تقلیل لپاره دی نو مما لا ينبغي ان يقع بين المحصلين چې دا نه دی مناسب چې واقع شي دا پدې کې د شاګردان طالب علمان لکه پدې کې اوس پدې کې بیا دا خبره ده کنه چې لږه تعظیم ذکر کو تقلیل ذکر کو نو تعظیم الټ خو تحقیر راځي او تقلیل الټ چې دا تکثیر راځي او دلته کوم تعظیم ذکر کوم تقلیل ذکر کو نو دا د څه باسته چې پدې کې طالب علمانو څه فائدې نشته لږه وای زین ذکر کوم نو صحیح ده چې تینه ذکر کوم من کوم دوه خنیو بیا قوی چې الفرق بین المقدمه العلم و مقدمه الكتاب مقدمه په دوه قسمه ده یو ته مقدمه العلم او یو ته مقدمه الكتاب وای مقدمه العلم هغه خبره ته وای چې د علم په شروع کې بیانولېږي یعنی پای کې د علم شروع پای باندې موقوفي لکه کوم علم ته ذکر د علم تعریف موضوع غرض دا به ذکر لکه څنګه چې کتابونو پر شروع کې لول کلاس کې شروع کیږي لکه موږ لول علم المعانی تعریف وي به موضوع وي به غرض وي دا د دې ته لګيږي مقدمه العلم او مقدمه الكتاب دې ته ویل کېږي چې د کتاب شروع کې داسې خبرې کول چې هغه ورسره د مقصود کې د مقصود سره د غیر ربطومي او په مقصود باندې پوهېدو لپاره ته فائدہ مند وي واو شو به معنی ها په مقصود باندې د فائدې پوهېدو لپاره فائدہ مند وي نو دلته یو مقدمه العلم د مقدمه العلم وې دلته نه بیانېږي بلکې مقدمه الكتاب بیانېږي پوه شئ او بیا مقدمه باب تفعیل له او باب تفعیل کله کله په معنا د تفاعل باندې هم راځي نو دلته دا په معنا تفاعل له والمقدمه ماخوذ من مقدمه الجيش او دا ماخوذ من مقدمه الجيش نه مقدمه الجيش یو جيش لخر دا وای مقدمه الجيش هغه ورکوټي لخر دا وای هغه ورکوټي جماعت ته وای چې دا غټ لخر نه مخ روان وي لیلو لخر دا ماندا او د اسد زې برابر لپاره دا د چیروټي د برابر لپاره دا نه مخ روان وي
للجماعه یا جماعت ویږي المتقدمه من المتقدمه خشوي د دینه من قدم بمعنى تقدم دې دوه مطلب دي یو دا کنه چې دا قدم باب تفعیل له او په معنی د باب تفاعل له او دویم دا ده چې لکه باب تفعیل دا لازم هم راځي او متعدی هم راځي نو مقدمه چې دا متعدی شنو بیا معنی د بل لره مخکې کوونکی نو دل کې د دې متعدی د معنی صحیح نه ده دغه دا بل څوک نشي مخکې کولای نو دل کې دا معنی چې مخکې کړی شوی ځکه چې دا د مقصود نه مخکې يقال مقدمه الانبياء ولګي چې مقدمه العلم څه ته وایي لما يتوقف عليه الشروع في مسائله چې دا علم په مسائلو کې شروع په دې باندې موقوف وي چې بدل علم کې شروع په مسائلو کې باغی من شروع چنده موقوفی مطلب هغه خبره چې علم په شروع کې پیژندل هغه ضروری وي کدا دې پیژندلی نو په علم مانته نه پويږي چې پای کې څه بیانېږي په مقدمه العلم کې څه بیانېږي تعریف موضوع غرض واضح او فضیلت او دا به بیانېږي ومقدمه الكتاب څه ته وایي لطائفه من كلامه دا یو طائفه د کلام نه یو جماعت یو ټولګی د خبرو نه کلام نه قدمت مخکې کړی شوی امام المقصود د مقصود نه مخکې لارتباط له د باید دې ربط راشي راغی سره و انتفاع بها فيه او د پاره د نفع چې هغه څه بدی کړي مطلب دا کنه چې مقدمه الكتاب یا خبر ته وایي چې د کتاب شروع کې ذکر شوی او د کتاب د مقصود د دې سره مطابقت هم وي او د دې خبرو د ویلو د وجنا په دې مقصود کې تا د نفع هم را رسي هغه پوښوي نو دلته مقدمه الكتاب یعنی په مقدمه الكتاب کې به څه خبرې کوي وهي هاونه لبيان معنى الفصاحه والبلاغه دلته وګي معنی د فصاحت او د بلاغت بیانېږي او انحصار علم البلاغه في علم البيان والمعاني والبيان وما يلائم ذلك او دا به کوم بیانې چې د علم البلاغت په علم المعاني او علم البيان او هغه چې مناسب نه مراد علم البديع ده چې دا علم البلاغت په علم المعاني علم البيان او په علم البديع کې څنګه راګرځي ولا يخفى وجه ارتباط المقاصد بذلك او خفينا دا وجه چې د دې د مقاصد سره ربط ده ځکه چې بری کې به فصاحت او د بلاغت تعریف چې تعالی لګو پیژنو د فصاحت کله د فصاحت قسمونه فصاحت الكلمه فصاحت الكلام فصاحت متکلم دا دې او پیژندل بلاغت متکلم بلاغت کلام دا دې او پیژندو نو ورستو به دا فائدہ درکې والفرق بين مقدمه العلم ومقدمه الكتاب ده مقدمه العلم او مقدمه الكتاب په منځ کې دا فرق ده چې مما خفي على كثير من الناس چې دا ډېر خلکو باندې خفي ان ډېر خلکو د دې پته نه چې مقدمه العلم څه شی مقدمه الكتاب څه نه اقسام الفساد والبلاغه د دې نه وجه د مقدمه شروع کوي په مقدمه کې الاول د فصاحت تعریف کوي د فصاحت معنی بیانې وای فصاحت په لغت کې دا معنی را ابانت او ظهور یعنی ظاهر ول وای پکا او به ویلي چې فصاحت د درې قسمونه دي د فصاحت په دې سره موصوف کیږي مفرد ویلېږي چې مفرد فصیحه او کلام سره کې لکه ویلېږي کلام فصیحه او متکلم لکه ویلېږي متکلم فصیح تو وای پکار دل داوا چې د اول د فصاحت تعریف کړی وي به د فصاحت اقسام ذکر کړو ارشاد الکان ما ته فکر دی لاول د فصاحت معنی ذکر کړی وي به تعریف ذکر کړی وي به د اقسام ذکر کړی وي نو یار په کې تعریف ذکر نه کوو چې د فصاحت درې قسمونه دي فصاحت الکلمه فصاحت الکلام او فصاحت متکلم فوښوي نو دا غي وجه دا و چې د فصاحت یو د تعریف ممکن نه چې هغه خپل ټولو افراد ته شامل وي دا فصاحت یو د افراد د تعریف ممکن نه چې خپل ټولو افراد ته شامل وي د دې وجه نه د فصاحت تعریف نه ذکر کړي فوښوي وګورئ فصاحت هي في الاصل دا په اصل کې د لغت په اعتبار سره تم به عن الابانه والظهور خبرداري ورکي ابانت او ظهور دا معنی ظهور ظاهر دل یوسف بها المفرد موصوف کی به سره مفرد لګوي کلمه فصیحه کلمه فصیحه والكلام او كلامهم مثل كلام فصیح وقصيده فصیحه خالد وسوي کنا چې لګیتا کلام ذکر کو نو دا کلام نو مطلب سره کلام دې ذکر کو دا کلام نو مطلب سره نو بدی کې یو خو دغه علامه خلقانی او علامه زوزنی رحمت الله علیه فرمایلی دي چې دا کلام نو مراد هغه چې هغه کلمه نوي فصاحت کلام دا کلام نو مطلب سره نوې د فصاحت نه مراد داره چې دا کلمه نوي علامه زوزنی او علامه خلقانی رحمت الله علیه فرمایي چې دا کلام نو مراد سره چې کلمه نوي دا کلام نو مراد سره چې کلمه نوي چې کلمه نوي کنه نو برابر خبره ده چې کلمه نوي نو که مرکب مفید وي او که مرکب غیر مفید وي
که مرکب مفید وي او که مرکب غیر مفید او کلمه بنئ نو که مرکب مفید وي او که غیر مفید وي نو دا پکې دا وي د دې لپاره دا خبره کړې ده چې عربیان دا دغه قصیده او کله کله یو دغه ټکی وي کنه یو مرکب غیر مرکب اضافي وي یا مرکب توصیفي وي نو هغه ته هم دوی دغه وي فصیح ورته وي څور ته وي فصیح ورته وي نو علامه زوزنی رحمۃ اللہ چې د کلمې نه مراد هغه ده چې هغه د کلام نه مراد هغه ده چې کلمه نه وي د فساد کلام نه مراد څه ده چې کلمه نه وي برابر خبره ده که مرکب مفید وي او که غیر مفید وي او دا دې پردا کړل چې دا مرکب غیر مفید هم په فصاحت کې شي داخل شي پوه شئ خو دا خبره غلطه ده دی وی قیل ویل شوی دی المراد بالکلام چې مراد د کلام نه اے والکلام مثل کلام فصیح وقصیر فصیح قیل ویل شی المراد بالکلام مراد د کلام نه ما هو ليس بکلمه چې کلمه نه وي و اے کدي خبره مو کنه چې دا فساد کلام نه مراد هغه چې کلمه نه وي نو چې کلمه نه وي نو موږ دا خبره ولې دي کو ليعم چې دغه شی عام شي المرکب الاسنادي وغيره چې مرکب اسنادي او مرکب غیر اسنادي دوه عام شي لکه پوه شوي ولی فانه قد يكون بيت من القصيده غير مشتمل على اسناد و کله زکه چې کله کله یو بیت د قصیدینا یعنی پورا قصیده نو خو یو بیت د قصیدینا چې غیر مشتمل وي هغه په اسناد باندې یا مطلب دا کنه چې هغه مرکب اسنادي نه وي او بیا هم یسیح سکوت علیه چې صحیح وي چپ کېدل باغې باندې ما انه يتصف بالفساد سره لري چې دا متصف کیږي په فساد سره اے وای کنه علامه خلخالی رحمت الله علیه وای چې فصاحت الکلام نه مطلب هغه دی چې هغه کلمه نوي چې کلمه نوي نو بدی کې به مرکب اسنادي به هم راشي او مرکب ناقص به پکې هم راشي مرکب تام به پکې هم راشي او مرکب ناقص به پکې هم راشي ځکه هغه کلام هغه خبره هغه مرکب چې هغه په خپل معنی ورکو په خپل معنی نشي ورکولای او پای باندې چپ کېدل صحیح هم نوي پای باندې چپ کېدل صحیح نوي مرکب غیر ناقص وي او بیا ورته هم دا عربیان دا بدی باندې اطلاق کوي اطلاق به کوي د فصیح پوه شو به باندې نو دا ځکه بدی کې دا شامل وفيه نظر چې بدی کې دوه لګنه نه ته پوه شو چې لکه د طبيعت ورته خړل دي خبره ده نه بدی خبره کې نظر ده دی وای چې ستاسو خبره به حاله سی وي کنه چې عربیانو چرته دی مرکب غیر مفید تا کلام فصیح ویلې وي مرکب غیر مفید څه ویلې وي او حال داره چې دی عربیانو چرته هم چې دنه دا مرکب غیر مفید تا دغه نه دی ویلې ها پوه شو به باندې مرکب غیر مفید تا هغه چرته هم کلام فصیح نه دی ویلې او ستاسو خبره به حاله سی وي چې کله مرکب غیر مفید تا هغه څه ویلې وي کلام فصیح ورته ویلې وي پوه شو به باندې ها نو ته چې الګ ولي دی مرکب غیر مفید تا فصیح نه وي من وای مرکب غیر مفید ته صحیح وای فصیح ورته وای خو مرکب غیر مفید ته کلام فصیح نه وای نور مرکب غیر مفید ته چا فصیح وای نو هغه د مفردات په اعتبار سره وای لکه غلام زیدین دا وای چې دا فصیح کلمه ده غلام زیدین فصیح کلمه ده کړه چې د دې د مفردات یعنی غلام هم فصیح ده او زید هم فصیح ده نو د کلماتو په اعتبار سره ورته دا وای پوه شو به باندې نو دلته کې دا مرکب غیر مفید د داخل کړه دی په فصاحت کلمه کې په فساد کلمه کې ځکه دی وی کنه چې دا مفرد دا رسوس سيزونو په مقابله کې راځي مفرد د رسوس سيزونو لکه موږ وای دا مفرد دی مرکب نه دی مفرد دی موږ وای دا مفرد دی کلام نه دی او مفرد دی تسنیه نه جمع نه پوه شو به معنی دل کې دی مصنف رحمت الله علیه دا کلمه دا مفرد د کلام الټ ذکر کو مقابل ذکر کو صحیح ذکر کو دا کلام مقابل ذکر کو نو دل کې قرینه دا چې د کلام نه مراد هغه دی چې هغه مرکب تامی پورا وضاحت پای سره راځي او د دې مقابل چې کوم دی نو هغه دی هغه مرکب که مفرد وي او که مرکب وي خو هغه مرکب غیر ناقص وي هم باندې پدې کې دي پوه شو به باندې نو دا مرکب غیر مفید مرکب غیر مفید په اصل کې په مرکب په فساد الکلمه کې داخل دی په فساد کلام کې نه داخل
او علامه زوزنی رحمت الله علیه چې دا داخل کړل نو وفي نظر په دې کې نظر دی ولی وای کچره لانه انما يصح ذلك واذا خبره بصحیح وي خو کلا لو اطلقوا على مثل هذا المركب انه كلام فصيح کچره دي عربو اطلاق کړو په دې مرکب په شان دي چې په دې مرکب په شان دي په مرکب باندې چې دا کلام فصیح دی یند عربیانو دا خبره نه دا اورېدل شوی چې او مرکب غیر مفید تا مرکب کلام فصیح ویل دی لکه پوه شوي ولم ينقل عنهم ذلك دا دون نه نقل کړل شوی واتصافه بالفساد خا نو چې نه دغه شوی کنه نو بیا چې د عربیان دی مرکب غیر مفید تفسیر وي نو دا د سلو دي نه وي نو دا يجوز دا جایز دي ان يكون باعتبار فصاحه المفردات چې دا وي په اعتبار د فصاحت د مفردات سره چې کوم مفردات په دې کې کوي هغه مفردات فصیح دي د دې وجه د مرکب غیر مفید تا فصیح ویل شي على ان الحق چې حق دار انه داخل في المفرد چې دا داخل دی پسکه په مفرد کې ولی لانه يقال على ما يقال بالمركب ځکه ویل کېږي چې دا مفرد کله کله په مقابل د مرکب کې راځي وعلى ما يقابل المثنى والمجموع او کله کله دا مفرد په مقابله د تثنیه او د جمع کې راځي وعلى ما يقابل الكلام او کله کله دا مفرد راځي په مقابله د سکه او تاسو په اوله کې دا خبره کړې ده چې مفرد ته دویم نوم سوی کلمه ورته وي ومقابلته بالكلام او دلته دا مقابله د الكلمه بكلام سره ها هنا قرينه دلته دا قرينه على انه اريد به المعنى الاخير چې مراد دینه معنی اخیره ده اني مالي سبي کلام چې فساد کلمه ته وي چې هغه کلام نوي او فساد الكلام چې هغه کلام نوي پوه شوي نو یک فساد الكلمه کې یو لفظ یو کتب لفظ نوي خو چې کلام نوي نو مرکب غیر مفید کلام ده نه پوه شوي به باندې او دریم نمبر قسم یوسف بیان متکلم ايضا او دا متصف کی به سره متکلم هم دا غرنګي لکه ویلګي کاتب فصیح و شاعر فصیح چې دا کاتب نقل کوونکې فصیح دی او شاعر فصیح دی لکه پوه شوي د فصاحت څو قسمونه شولو درې کم دي فساد الكلمه فساد الكلام او فساد المتكلم دا فساد الكلام نو څه مطلب دی نو علامه زوزنی او علامه خلقالی رحمت الله علیه وی چې دا کلام نه مراد هغه چې هغه کلمه نوي چې هغه کلمه نوي برابر خبره ده که مرکب مفید وي او کا غیر مفید وي نو مرکب غیر مفید په چا کې داخل کو په فصاحت کلام کې داخل کو پس کې داخل کو نو دې پیر سے ورته چې نور دا خبره دی پرې کې نظر ده دا خبره صحیح نه ده ځکه چې دا خبره به هله سی وي چې کله عربیانو خو مرکب غیر مفید ته کلام فصیح ویلې کنه الله له جواب ورته دی ویلي نو دا مرکب غیر مفید په کلمه کې داخله لګا یا ته شعر تعالی دا به صحیح یاد